حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو چې لقمان حکیم خپل بچو ته سو نصیحتونه کړي نو په هغه کې ورته یو خبره دا وکړه چې په تاسو باندې د علما په مجلس کې ناسته چې دا لازمي ده او د حکماو کلام اوریدل چې دا کوي الله پاک په د نور او د حکمت سره چې دې مړه زړونه داسې جمع کوي څنګه چې یو شړم زکه په بو باندې جمع کوي. په دې حدیث مبارک کې د عالمانو د مجلس اختیارولو طریقه راته ښیي. عبدالرحمن بابا وایي چې په مجلس د عالمانو بسره زر شي، په مجلس د عالمانو بسرو زر شي کوي کاڼې یا کلوټه د صحرا. مطلب دا دی چې د عالمانو مجلس دا دومره عظیم مجلس دی چې په دې کې ناستا کلوټه پکې کېده او کاڼې پکې کېده هم سرو زر ته جوړیږي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمانہ بعد زما په میراث کې نور سنت دی پاتې، علم پاتې دی، علما زما میراث والے. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د عالم مخ ته وګوري نو دا هغه د مخ قتل د سدي په قدر اني لکه ماته چګوري، او څوک چې زما مخ ته وګوري لکه د الله تعالی دیدار چوي. نو د عالم په مخ په قتل باندې هم الله تعالی یو انسان ته چې د نور ورکړي، رڼا ورکړي. او وجه دا ده چې د عالمانو په وجه باندې الله د یوې صدۍ نه بلې صدۍ ته دین نه کومنګ او تاسو باندې رب پیژنې نو عالم دین را باندې پیژنې. کومنګ او تاسو د قیامت او د حشر د منزلونو خبرې نو عالمانو خبرې. کومنګ او تاسو ته اخلاق او آداب خې د اسلام نو عالمان راته خې. کوم او ته مور خور لور خزا د هغه حیثیتونه خې عالم دین راته خې. کوم او تا کې څوک پیدا شي بچی را کړه پیدا شي نو داغه په یو وخت کې اذان او په بل کې اقامت وته عالم دین کوي. لکه څنګه چې هغه یو کس وایي چې رشته خو د ایمان او عقیده د کله شلیږي، ټول قام می د ابد نه تر لحد د مولا دی. په وخت کې د اذان نه تر منځ د جنازه خزی د مولا ده، جنازه د مولا ده، د ژوند د هر یو فکر انګازې د مولا ده. د مولا نه بغیر چې دا نشل کیږي، د عالم دین نه بغیر دا نشل کیږي. اوس مونږ او تاسو خو په مولا او په عالم کې هم فرق دی. خو چې عالمینو لازمي خبره ده دی به مولای چې مولای دی به عالم دیني. یو خو پکې داسې دي چې هسې ځان له ظاهري پټکې وهلي نو په هغې باندې ځان له دغه کړي په دې سټیجونو باندې ټپې هم وایي او ځان ته مفتي هم وایي. په دې فیسبوک باندې اکثر یو شی راځي او هغه دا ټپې شروع کړي په سټیج باندې وایي په اسلام کې وایي داسې منع خو نه دي. او غټ پټکی والی خلو یا خسته ګیره ده او خپل کورته چولی نو چې ظاهری شکل ته ولو ګوري نو دا غي باندې په صورت په مسلمان کېږي. خو چې عمل ته وګوري نو شیطان ته هم چې دی پناه غواړي، شیطان ته هم پناه غواړي ځکه چې عالم کله بدبخت شي. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین دي دا الله نبی څوک زما د امت علما، بهترین دي څوک زما د امت علما. کله چې عالم دا بيدینه شو په بيدینه په لار باندې روان شنو بیا داغه شیطان هم پناه غواړي. دا یو شی په فیسبوک باندې راځي پټکی والی او ځان ته سموپتی نوم هم ورکوي او صدقه کوي او سوې په سټیج باندې ټپې وي، په سټیج باندې ټپې وي خلک وته وا وا وي. په دې د خوشحالي کې الله دې وشرمو، په دنیا کې هم شرمې د آخرت کې. دا الله د نبی د پټکی توهین تا وکړو، د ګيري توهین تا وکړو، د پښتو ادب چې ورته توی د هغې توهین تا وکړو، د اسلامي روایاتو توهین تا وکړو، په مذهب پورې خندا چې دی تا وکړه. نو چې داسې په ظاهر لباس باندې راشي نو عبدالرحمن بابا وته په ظاهر لباس غلط د سړي مشه منځه یې ګوره چې چغجي دی حکومت دا خو ظاهري لباس دی. او پیغمبر خدا وایي ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. خدای ستاسو ظاهري شکل او شبهات ته نه ګوري بلکې ستاسو په زړونو باندې او په نیتونو باندې فیصله کوي. دا په ظاهر لباس
اوږدو کرتو پټکو نه کیږي. دا د باطن سورې غواړي ټټر ځای ده. ظاهري لباس باندې چې دی اسلام نه دی، نه په دې ظاهر لباس باندې مسلمانی ده. په ظاهر لباس خو نن پیر پرستی ده، په ظاهر لباس باندې نن بت پرستی ده، په ظاهر لباس باندې نن چې دی آدمیت پرستی ده، بتانو ته سجدې دي، د انسانیت په لور باندې سر ټیټي ده. دا ظاهري لباس دی. چاته د یو ذکر د یو نه خدای جوړ کړي، چا د بل نه خدای جوړ کړي. دغه ورته وایي چې تا په زړه کې سل خدایان دي کېنولې، راته وایي چې سر چاته په زمین دي سل خدایان دي ځله جوړ کړي. د بندګانو په دربارونو کې تللی ګیای. امام غزالی رحمه الله وایي کم عالم چې د بادشاهانو په دربارونو کې د بادشاهانو د دربارونو ښکار شو، د اسلام توهین وکړو، د دین توهین وکړو، چې د بادشاهانو مدح وایي. بادشاهانو له پکار دی چې د عالم دربار ته راشي. داسې زمانه وه چې بادشاهان به علما ولرتل. مامون رشید باچا په باره کې راځي چې هغه یو پیره امام ابو یوسف رحمه الله د هغه مور راغله په امام ابو حنیفه رحمه الله پسې. وایي دا تا د ځان سره دلته طالب کړی دی، خو ماله دې پرېږده چې دې خپل ځان له دیاړي میاړي کوي چې د هغې په وجه باندې ماله ډوډۍ پیدا کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې بوډۍ دې تاله د ورځې څو پیسې پیدا کوي؟ نو هغه ورته وایي چې ماله 5 درهمه دا ماله چې دې ماله راوړي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې دا 5 درهمه به زه روزانه تاله درکړو، خو دا بچی دې ډېر قابل دی او دې علم دین ته پرېږده. هغه وایي ټیک ده، خو وایي بوډۍ داسې دور را روان دی ستا په دې بچي باندې چې دې کله عالم شي که نه، بادشاهان به خپل الوا پخوي او خپل مربع به پخوي او هغه به ستا د بچي له راوړي. بوډۍ وایي بویه بویه چېرته ځه او چېرته زما بچي زما او بادشاهان راځي زما بچي له. څه زمانه تېره شوې د امام ابو یوسف رحمه الله قاضي القضات چې ورته موږ چیف جسټس ورته وایو، هغه د دغې حکمران چیف جسټس دی. د شپې معلم لاس دی او باران وریږي او ناوخته د شپې ټایم دی. په دې ټایم کې ور وټکېدو. امام ابو یوسف رحمه الله چې څنګه داسې ورک ولاو کو چې څوک دي، وی قتل بادشاهي وخت چې دی په لاس کې الوار اغستې ده، یو ښایسته الوه یې تیاره کړې ده او هغه یې راغستې ده، داسې تپتې خېجي او چې وی قتل چې دا خو بادشاهي وخت دی، ورته یې بادشاه صاحب تاسو؟ هغه ورته یاد نو وایي څه دغه وایي دا پخلې مې وکړو نو انتهایي را باندې خوږه ولګېده. ما وی چې دا د امام ابو یوسف رحمه الله نه بغیر نه خورو. لږه شپه بعد امام ابو یوسف صاحب ورته راځه چې راغی نو دې لوښي ته هم ګوري او په دغې خبرو سره د امام ابو یوسف رحمه الله په سترګو کې اوښکې راغلې. بادشاه ورته ویې ولې دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې دواړه کینو خوراک وکړو. هغه ورته وایي چې نه په دې خبره کې خو څه نشته، خو ماته د امام ابو حنیفه رحمه الله چې زما استاد محترم د هغوی یو قول نه یاد شو چې افسوس نن هغه بوډۍ جمدۍ وې زما هغه مور چې کمې مور ته راله امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي چې بوډۍ داسې ډول ستا په زوی باندې را روان دی چې بادشاهان به په خپل لاس باندې دغه چې دی الواګانې او د مربع تیاری او ستا بچي چې نن زما دغې بوډۍ مور لیدلې وي چې د علم څومره کمال دی، چې د علم څومره کمال دی. ځکه وایي چې بادشاهان یې په کوڅه کې لاس په نام وي چې یې وموندو رښتیا کمال د علم. تاسو چې دا دلته ناستئ او زموږ دا کوم مجلس چې دی نو په ظاهره باندې خلک وایي چې یاره دا یتیمانان دي، یتیمانان خو تاسو نه یې. یتیم خو هغه دی چې د اخلاقو نه عالي دی، چې اخلاق یې نه دي زده، د علم نه محرومه دی، جهالت کې پروت دی. د هغوی څوک یې نه چې پلار یې نه وي نو خو په ظاهره پلار وفات شوی دی، نور خو د ژوند هر یو ضرورت ورته الله پوره کوي. تاسو نه یې چې په دې ګاډو کې د بادشاهان او د غټ خلک راځي او تاسو له په خپله راوړي او که نه راوړي. نو دا د علم کمال دی. په دې کې زموږ څه کمال نشته او د بل چا هم نشته. دا ستاسو د علم کمال دی، دا ستاسو د یتیموالي کمال دی، دا ستاسو د دغې خیر کمال دی چې بادشاهان راځي او تاسو دلته تیار د لار څه دله راوړي. دا په خپله مخامخ اینه ګاډي په ګاډو باندې خلک راځي او تاسو له هر یو شي چې درکوي هغې کې ډېر لوی لوی خلک دي. د هغوی دیرو ته خلک ځي خو هغه ستا دیرې ته راځي.
ولې په دې علم کې الله کمال اچولی خو چې دا علم دې پرشته زده او چې په د پکې تقوا پیدا شوه عجزي نه پکې پیدا شو نه هله به دې دا دې په دې دربار کې به دې بیا هله بادشاهان ناسته کوي ته به بیا د بادشاهانو دربارونو ته نه ځئ د هغوی مدح به بیا نه بیانې په هغوی پسې به په سټیج ټپې نه وې بیا به صحیح کار کوي د مسلمانۍ کار به کوي ستا نه به خیر خوري یو علم چې دی علم ضرر دی بل علم نافع دی په دې دواړو کې فرق دی علم ضرر خو هر شیطان یې حاصلوي تاسو وګورئ په دې فیسبوک باندې هم او دا مخامخ هم تاسو چې دا کوم اینه په دې ملک کې چې راله دا څونه مناظرې شروع کړي دي دا دیوبندي په نوم باندې د بریلي په نوم باندې د اهل حدیث په نوم باندې د پنجپيري په نوم باندې د جماعتي په نوم باندې په هر یو نوم باندې چې دی رنگونه پکې راښکاره کړي دي یو جنګ یو بل جنګ بل جنګ او په څه باندې په دو پسې منځ کېږي او په دو پسې نه کېږي مړی اوري او مړی نه اوري نو په دې باندې جګړه او غیمه شروع ده لکه دا مړی اوري او بل وای مړی نه اوري په دې باندې خپل وختونه خپل علمونه ټول بربادوي یو وای په دو پسې منځ نه کېږي بل وای په دو پسې منځ نه کېږي خو کافر د تذلیل زینه په تماشې دي چې څنګه په جنگ کې به څنګه اخته کړي او دا د نننۍ ورځې خبره نه ده د کافرو د عیسایانو د پخوانه دا سازش دی چې طارق ابن زیاد چې په کشتۍ وې سوځولي اندلس رانه بوتلی د ملا مناظرې طارق ابن زیاد چې کله اندلس ته راغی نو چې خپلې کشتۍ یې کله وسوځولې نو خلکو ورته ووایي چې تا خو کشتۍ وسوځولې موږ به څه چل کوو دا خو سمندر دی او بیا به واپس به څه کوو نو هغه ورته یا به په سمندر ډوبېږو یا به د هغوی سره مقابله کوئ نو علامه اقبال رحمت الله علیه منظر پیش کوي چې طارق ابن زیاد دا توره داسې راواغستله او وی کتل چې خندی د دست و خیش به شمشیری برد و گفت هر ملک ماست که ملک خدای ماست وی خندل چې هرم ځکه ګورې د الله ځکه ده د دې نه به ګورې واپسې نه یا به سرونه قربانوئ یا به په دې د اسلام جنډه ودروئ یا به په دریاب ډوبېږئ خو هغه د 800 کالو بادشاهي د مسلمانانو هغه قرطبه هغه عظیم ملک هغه قربانۍ هغه یې تویول دا د ملا په دې مناظره باندې زمونږ استادو نه لاړل هغه ملک رانه عیسایت واغستو چې کله وی په دې چغه باندې شروع شو چې یو وی د اصحاب کهف د سپیرن تور دی په دې مناظره شروع شو بل وی سپین دی د عیسایانو علما راغلل ډالۍ راوړي یو جماعت ته اسلم شیخ پوری رحم الله لیکلی دي ندای منبر محراب کتاب کې دا واقعه را نقل کړی ده چې کله دا اندلسي زمونږ نه اغستو د عیسایت 800 کاله بعد چې د مسلمانانو عظیم حکومت وکړي نو په کومه طریقه یې واغستو دا وی علما راغلل علما یې راغلل او په هغې دغه کې په داسې شکل کې راغلل چې د ځان سره ډېرې زیاتې تحفې راوړې او د جماعت مولوي صاحب له راغې د مولوي صاحب ته ووایي چې یاره ستا د علم ډېره لویه چرچه ده او بله خبره دا ده چې مولانا صاحب ستا نه ډېر لوی خیر خورېږي خو دا یو مسله مې راوړې ده چې ما وی چې یاره دا خلک د دې تیارو نه راوباسي او رڼا ته یې بوځي چې د دې اصحاب کهف د سپي دا رنګ څنګه و نو هغوی ورته په جواب کې مولانا صاحب له خو یو طرف ته مخامخ تعریف وشو بل طرف ته ډېرې درنې ډالۍ راوړې وي نو مولانا صاحب چې دې صرف ډالو په طرف باندې نظر وکړو په جلال کې راغی د خپل علم او د امت په غم کې نه و نو هغه ته یې ووایي چې یاره د اصحاب کهف د سپي رنګ چې دی دا تک سپین دی نو دی ورته وایي چې زه دا امید لرم چې پر روانه جمعه باندې به دا قوم د تیارو نه توباسي او په دې په هر اړخ باندې به باسو هغه ورسره واده وکړه او د دې ځکه نه دا بدبخته عیسایان روان شو بل محلې ته لاړل د هغې جماعت مولانا صاحب سره میلاو شول د ملا په شکل کې او بیا یې هغوی ته هم تحفې ورکړې او هغوی ته دا خبره وکړه چې مولانا صاحب ستا د علم یو ډېر لوی زور دی په دې کلي کې ته یو ډېر بهترین رهنما او رهبر یې ستا نه به خیر خورېږي او ما یو مسله راوړې ده چې اکثر خلک وایي چې دا اصحاب کهف د سپي رنګ چې دی دا سپین دی او په دې باندې خلک ورسره دا نه مني ستاسو خیال دی چې دا څنګه دی نو هغه دا خو تک تور دی وایي بس ما هم ستا نه دا توقع ساتله چې ته به ما ته هم داسې دی چې دا تک تور دی ځکه تاسو الله ډېر لوی علم درکړی ډېره پوهه درکړې زه دا امید ساتم چې پر روانه جمعه باندې ته په دې باندې په هر اړخ باندې باس وکړي هغه پښتانه وایي چې غل ته یې وي ورزق یې کوربو ته یې وي بیدار شه هغه چل عیسایانو دلته کې دته وي د اصحاب کهف د سپي رنګ تور دی دی بل ته وي سپین دی نو دی په جمعې په ورځ باندې په دې لګیا شو چې دا اصحاب کهف د سپي رنګ چې دی دا تورو او دا بل په دې سپین باندې لګیا شو نو یا الله هم تباه و برباد کړ چې څنګه تباه شوی
چې تاسو تن په دې کې پیدا سو سپین شو تور شو خړ شو دی شو بل شو نه دا سابقه هم د سپي پرنګ باندې ستانه د عالم اسلام جنډه چې دی هغه مځکې ته غورځېږي او ته په دې ځای کې لګیا او هغه په هغه ځای کې لګیا خلک یو چوک ته راووتو خبرې یاره نن خو زمونږ مولانا صاحب چې دی ډېره زبردست خبره کړې ده څه شی کړی دی یاره چې دا سابقه هم د سپي دا رنګ چې دی هغه وایي چې دا سپین دی په دې کې پې هغه نور راغوټه شوی ول مخ خوره ګډې وډې وې زمونږ مولانا صاحب وایي چې تور دی او په تور او په سپین باندې شروع وشو عیسایت ته د لرې ځای نه چې سوځي به جونګړي بنګلوال به یې تماشه کوي عیسایت ته د هغه ځای نه تماشه کوله او په دوی په خپل منځ کې لاندې وتل او د هغې طرف نه پرې راغله هغه داسې قتل عام یې وله وکړو داسې قتل عام چې نن دا کومه ورځ د دروغو مونږ په دنیا کې مناوو دا په څه وجه مناوو چې عیسایانو دونه مسلمانان قتل کړل چې دا هغوی د اسونو خپې چې دی د نیم ځای پورې په اینو کې ډوبې شوې داسې پرې راغلل او داسې پرې راوګرځول او تر دې پورې چې ځینې مسلمانان پټ شول او بیا عیسایانو اعلان وکړو چې په دې تاریخ باندې کو دوی راغلل نو ټولو ته ازادي ورکړو بل ملک ته به یې ولیږو خو قرآن نغلل او بیا موږ ونیول نو بیا به یې قتلو نو چې کوم ناپوهه و هغه ټول راغونډ شو او هغوی وی چې مونږ راغلو مونږ معافي غواړو دغه کوو په یوه کشتۍ کې بند کړل او سمندر ته چې کله ور خوشې کړل نو د سمندر په منځ کې پکې هغه کشتۍ نه چې دی الټه کړل او هغه شته مسلمانان یې په هغې کې قتل دا د چا په وجه باندې دا دونه کار وشو د امت عالم چې دی ملا دا مناظرو والا جوړ شو بدبخته جوړ شو په دغه لارو په شړو باندې روان شو مونږ په یو بل پورې نښتي د دشمن تمه غځېږي زور نور هم سیوا کېږي تو د ځان نه وزګار نه شوې ستا په لاس کې ستا ګریوان دی د دشمن تمه غځېږي زور نور هم سیوا کېږي خو تو د ځان نه وزګار نه شوې ستا په لاس کې ستا ګریوان دی د ملا په لاس کې د ملا ګریوان دی او زمونږ او ستاسو کلو ته علاقو ته قادیانې را ننوتې دي د هغو خلاف هم هېڅ ونه کړل دهریم په کوڅه کوڅه ګرځي د هغې دهریت والو دپاره یو موقع میلاو ده چې ملان خو مې په خپل منځ کې اخته کړي دي راشه د پاکستان دا چپه چپه په دوی باندې برباده که نو علي حدیث راته کافر ښکاره شي بریلی راته کافر ښکاره کو دیوبندي راته کافر ښکاره کو بلې راته کافر ښکاره کو نو چې دا مسلمان به څوک دا به یا یهودي به مسلماني یا به عیسائی مسلماني یا به قادیاني مسلماني یا به دهریه مسلماني الله ګواه دی چې په دې وطن باندې رحم وکړي رحم په عالم اسلام باندې رحم وکړي په مسلمانانو باندې رحم وکړي الله چې دله دا کوم وطن درکړی دی دا کومه ټوکړه دله درکړې ده دا د دې دغه سازشونو د دشمن دپاره نه ده دا پاکستان د عالم اسلام پګړۍ ده او شمله ده د دې پته به راته هله ولګي چې بهر دنیا ته لاړ شي دا ملکونه وګورئ نو د دې خپل وطن د هر یو ذرې ذرې به راته پته ولګي چې دا څونه بهترین وطن دی خو د افسوس خبره دا ده چې نن هغه خلک د دې وطن واګدار دي چې غدار ابن غدار دي سلسله په سلسله باندې غداران نغلي دي او هغه راله دا وطن لوټي کنه الله ګواه دی چې په دې وطن کې کم کمالات پراته دي دا د عالم اسلام پګړۍ ده د خراسان جګړه به هم د دې ځای نه سټارټېږي د امام مهدي رحمه الله ګروپ هم د دې ځای نه روانېږي او د دې د قیادت په سلسله کې به د افغانستان او د دې ځای دا خلک به یو کېږي او د امام مهدي علیه السلام د هغوی په قیادت کې به د دجال خلاف چې جنګېږي هم به د دې ځای نه به الله خلک پاسوي دا د عالم اسلام دپاره یو روح دی اټمي قوت چې په بنیاد باندې الله جوړ کړی دی د دې نه به ډېر لوی کار اخیستلی کېږي خو د دې چې دا مونږ او تاسو ته په کوم نظر باندې ګورو نه دا مونږ او تاسو ځکه الله ذلیله کړو چې د دې وطن شان هم نه دی پېژندلی د دې مقام هم نه دی پېژندلی د دې وطن افراد مونږ نه پېژنو په خپل لاس یې قتلو یو ملا په بل ملا پسې چې دی ټوپک راغستی بل په بل پسې راغستی دا عالمان د امت دغه چې دی دا د دین ستنې دي خو دا کله یو شو په الله مې دې قسم چې د دنیا قومونه چې دي هغوی به بیا تېښتې کوي دا زمونږ وروڼه دي دا ټول په بریلي کې کمزوري ده په حکمت او په چلې ورته ووایه قرآن وایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه په حکمت او په چل باندې تو سره وکړه تو ورته وایي په تا پسې مون نه کېږي تو کافر یې تو دا یې نو چې تو ورته دا وایي هغه ته هم وایي ته هم کافر یې نو په خپل منځ کې لاندې ورته تاسو خو وروڼه وایي هغه ورورولي ختمه شوه دې ځان ته سینې ته رانږدې کړه دا بریلي هم سینې ته رانږدې کړه په دې کې ډېر لوی کمالات دي چې کومې کمزورۍ دي هغه دې په حکمت لري کړه اهل حدیث ځان ته رانږدې کړه او دغه دیوبندي ځان ته رانږدې کړه اشاعت والا ځان ته رانږدې کړه جماعتي ځان ته رانږدې کړه دا ټول د یوې دغه چې دی یو امیل دا مری دي په دې باندې چې دا امیل چې امیل دی خو د دوی په وجه امیل دی دا وطن چې ګلو ګلزار دی په امن کې دی او د دشمن نه بد دی بله ورځ چې ټوپک رالي نو دا عالم یې رالي
د دې وطن عقیدې د هغې سرحدات هم ساتي او د دې وطن د دفاع سرحدات هم ساتي. دا زمونږ او ستاسو کور دی. دا چې رانه دشمن ورانوي نن راته په تاک کې ناست دي خلک یهودیت طرف ته روان عیسایت طرف ته روان څوک په یو شس کې اخته څوک په بل کې او ملا صاحب دلته ناست دی یو کافر کوي او بل کافر کوي د مړو په غم کې اخته دي چې مړی اوري او بل وایي مړی نه اوري. زویم د جمدو باندې اورېدل پکار دی چې دا جمدي دي واوري نو کم از کم دومره به وشي چې دا امت به ترقي وکړي دا ملک به ترقي وکړي حیا به راشي غیرت به راشي. دا علما یو کول غواړي او په دوی په لاسو کې په منبر کې چې کوم زور دی دا د بادشاه په منبر کې زور نشته. د دوی سره ډېر لوی قوت دی خو موږ او تاسو د افسوس خبره دا ده چې دشمن په خپل منځ کې نښلولي او هغه راته د لرې ځای نه بنګلوال دی تماشه کوي. اسرائیل راته په کور کې ناست دی یهودي راته په کور کې ناست دی دهري راته په کور کې ناست دی قادیاني راته په کور کې ناست دی او هغه هم چې دی په دې طریقه باندې جنګوي که نه دا د امت دا یو عالم چې دی د ژوند د عالم ژوند دی او د مرګ د عالم مرګ دی. عالم دین چې مړ شو دا ډېر لوی مرګ یو اکټر مړ شي په هغه ورځ خلک ډېره په غویمۍ اخبارونه ډکې میډیا ډکې خو چې عالم دین مړ شي دا ډېر لوی افسوس. په دې مخکې ورځو کې مفتي رفیع عثماني صاحب مفتي اعظم پاکستان هغه څونه ډېر لوی عالم دین و او د هغه چې کومه ورځ باندې وفات شو په کار خو دا و چې څوک په دې ورځ بناو شوی ځکه ډېر لوی عالم مړ شو. خو د چا چې ورسره تعلق یې دا زما د فرقې نه و یا زما د مسلک نه و نه عالمان زموږ ټول نه یو مسلک دي و د هرې فرقې مړ شو د هر یوې طبقې مسلک عالم مړ شو امت ته نقصان دی. خو چې کله یو اکټر مړ شي یو بېدینه مړ شي نو د هغو په مرګ باندې چې دی خلک افسوس کوي. خو چې کله د عالم جنازه اوچته شو علم لاړو دفن شو د دې عالم سره حیا وه د دې عالم سره مینه وه د دو سره رورولي وه د دو سره اخوت و د دو سره عقیده وه د دو سره چې دی د دې ملک د سرحداتو دفاع وه د دو سره چې دی د محمد رسول الله مینه وه او هغه وایي چې موت العالم موت العالم د عالم مرګ د عالم مرګ دی. او بیا داسې چرته پیدا کېږي علامه اقبال رحمت الله علیه د انور شاه کشمیری رحمه الله په مرګ باندې ووایي چې هزاروں سال نرگس اپنی بی نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دی دور پیدا. په دې وجه باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لقمان حکیم او خپل بچو ته چې د عالمانو مجلسونه په ځان باندې لازمي کړي چې د عالم نه به خیر حاصلوي دا ته به خیر درکوي ستا عقیده به برابره اخلاق او عادات چې نن عالمان په خپل منځ کې اخته کړي دشمن نو د ښځې نه لپټه لاره نن چې عالمان په خپل منځ کې اخته کړي دشمن نو حیا پې در پې د هغې جنازه وځي غیرت ختمیږي عزت ختمیږي د مشر قدر شان د اسلام کوم روایت چې په کورونو کې هغه مرورو د کورونو د جنازه وځي. د الله نبي دعا ده چې الله تعالی دې تمام علما په خپل منځ کې دشمن ته یو کې او د دې ملک د سرحداتو دپاره او د عقیدې د ساتلې دپاره د اسلام د احیا دپاره د الله تمام علماء دین خدا د هر مسلک سره تعلق ساتي الله تعالی دې دوی په خپل منځ کې بیا رونه کې یو کې او د دشمن حوصلې دې په الله پیر کې او د دوی سره چې کوم خیرونه دي الله تعالی دې د هغه فیض نه تمام امت فیضیاب کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.